د کومو ملګرو چې کاروبار نشته، کار روزګار یې نشته، د کار روزګار په طلب کې دي خو څه کار روزګار د دوی د خوښې نه میلاویږي یا د دوی د خوښې څه نوکري نه میلاویږي، نو دغه ملګري د دغه ویډیو ضرور وګوري. ډېرو ملګرو به د دې باره کې پوښتنه کوله چې یاره جي زمونږ د خوښې کاروبار نه میلاویږي یا زمونږ د خوښې نوکري نه میلاویږي یا که کم کاروبار راته میلاو شي یا کم کاروبار کو یا کم نوکري کو خو په دې کې مونږ ته سکون نه میلاویږي، مونږ ته ګټه نه میلاویږي، مونږ ته خوشحالي نه میلاویږي. نو دغه ملګرو دپاره به دغه نننۍ ویډیو وي، په دې کې به انشاءالله مونږ تاسو سره داسې یو مختصر او اسان عمل شیر کوو چې په هغې سره الله رب العزت ستاسو د کاروبار چې څومره مشکلات دي د کار روزګار د نوکرۍ چې هغه الله رب العزت ستاسو حل کړي. مسلمانانو ورونو ویډیو ډېره نه اوږدوم، دغه مختصر یو څو درې عملونه درته ښایمه چې دا کوئ انشاءالله د دې په برکت سره به الله رب العزت ستاسو د کاروبار ټول مسایل حل کړي. څومره چې د کاروبار نه پریشان خلک دي، ډېر ملګري داسې دي چې هغې ته کاروبار میلاویږي نه کار روزګار نوکري نه ورته میلاویږي، ډېر ملګري بیا داسې دي چې هغې ته کم کار روزګار نوکري میلاو شوی د کاروبار ورته میلاو شوی خو په هغې کې خوشحاله نه دي، مطمئنه نه دي، نو هغې دا عمل واورئ او دې باندې عمل وکئ، په خپل ژوند کې دا عمل راولئ، نو انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دغه ټول مشکلات د کاروبار په اړه دا ټول ختم کړي انشاءالله او ډېر د خوشحالۍ د برکت کاروبار به انشاءالله تاسو ته میلاو شي. مسلمانان ورونو د ټول نه مخکې کوئ چې زمونږ کاروبار، زمونږ کار روزګار، زمونږ نوکري دا د خوشحالۍ نه ډکه، د اطمینان او د سکون نه ډکه شي، د ګټې نه ډکه شي. نو د ټول نه مخکې د 15 وخته مونځ اهتمام کوئ. کم مسلمان چې د 15 وخته مونځ اهتمام کوي د ده به د کاروبار خوند مزه وي انشاءالله. دویمه خبره د مونځ سره سره د ماښام مونځ نه پس سورې واقعه د دې اهتمام کوئ. دا ټولې خبرې واورئ چې به بعد کې تاسو اکثر ملګري بیا میسیجونه کوي چې قاري صاحب دا واغه، نو ویډیو مکمل ګورئ چې بیا تاسو پې پوهیږئ. اولنی عمل ما وښودلو چې مونځ او دس، دویم سورې واقعه دا به تاسو خصوصي کوئ. ورسره داسې ده چې واقع به د سورې واقعه به د ماښام مونځ نه بعد وایي، ورسره د سحر مونځ نه پس سورې یاسین، او ورسره د هر فرض مونځ نه پس 41 مرتبه یا الله یا رازق یا رزاق یا فتاح د الله رب العزت دغه څلور نومونه دا به وایي، داسې په ګوتو باندې شماره یا چې په هر څه باندې شمارئ. مخکې وروسته به 3 مرتبه 3 پیرې درود شریف وایي، بیا به 41 پیرې یا الله یا رازق یا رزاق یا فتاح. دا عمل به تاسو وکړئ انشاءالله یوه هفته، 2 هفتې، درېیمه هفته انشاءالله چې تیریږي ستاسو به د کاروبار چې څومره مشکلات دي دا به ټول الله رب العزت ختم کړي. دا عمل ډېر مجرب دی او ډېر یو زبردست عمل دی، په دې سره الله رب العزت د ډېرو ملګرو دغه مشکلات ختم کړي دي. نو الله رب العزت به ستاسو مشکلات هم ورسره ختم کړي. د ټول نه مخکې به د مونځ ورسره پابندي کوئ، دویم به ورسره سوره واقعه د ماښام مونځ نه پس خامخا، د سهار مونځ نه پس سوره یاسین خامخا، او ورسره د هر فرض مونځ نه پس 41 مرتبه یا الله یا رازق یا رزاق یا فتاح. دا نومونه به د الله رب العزت وایي او په خپل کار روزګار په هر ډیوټۍ کې چې په هر کار کې چې نو کوشش کوئ اخلاص کوئ، ایمانداري کوئ. څومره چې تاسو اخلاص کوئ، ایمانداري کوئ، په صحیح طریقه باندې خپل کاروبار خپل ډیوټي کوئ، دومره به الله رب العزت تاسو په دغه ډیوټۍ کې په دغه کاروبار کې سکون او آرام او راحت اچئ. د بې آرامۍ نه، د بې سکونۍ نه، بې اطمینانۍ نه، د هر قسم مشکلاتو نه پکې الله ساتي. خو چې کله تاسو اخلاص پرېښودو، تاسو ایمانداري په خپل کار روزګار ډیوټۍ کاروبار کې پرېښودو، نو دا یاد ساتئ چې هر قسم مشکلات د دې خولې به تاسو ته شي او د هر قسمه مشکلاتو په پنجو کې به راګیر شي. کوشش کوئ په خپلو ډیوټیانو کې د ډېر ایماندارۍ او د ډېر اخلاص نه کار اخلئ، نو انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دغه ټول مشکلات ختم کړي. دغه مختصر پیغام او مختصر ویډیو د هغې ملګرو دپاره و چې ډېر رابطې به کولې چې قاري صاحب موږ ته د کاروبار او د نوکرۍ په باره کې څه وښایه، نو په دې باندې عمل وکئ او د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم قلبي وروحي أحرفي ولساني